که وګورو نو تقریبا 14 کاله د تحریک انصاف حکومت په دې صوبې کې پاتې شو. 14 کاله ډېر لوی ټایم دی. په 14 کالو کې که موږ وګورو نو تحریک انصاف موږ ته څه کارکردګي نشي ښیلی. کني 14 کاله لګاتار مسلسل چې چاته میلاو شي په کار خدا ده چې هغوی په هر ځای کې په هر ګوټ کې په هر دغه کې کلي کې څه نه څه خپل نښه خیلی شي څه نه څه خپل خدمت خیلی شي. خو که وګورئ نو د هغوی دا دریم دور دی په دې کې عوامو باندې توجه نشته. زمونږ د صوبې په خلکو باندې توجه نشته. که توجه وي نو دا بل ورځ چې وزیر اعلی صاحب راپاڅېدو ځان سره ټول امپیګانو ایمنګانو پوره کابینه ځان سره لاهور ته بوتله چېرې د هغه ځای کم امپیګان چې دي هغوی سره زیاتې کېږي هغوی سره یکجهتي کوو. نو په کار دا نه وه چې دا ډي ای خان کې چې روزانه په بنیاد باندې د دهشتګردۍ واقعات کېږي په ټانک کې روزانه بنیاد باندې دهشتګردۍ واقعات کېږي په بنو کې په کوهاټ کې په هنګو کې دغه شانتې په کورمه کې چې دا کومه وینه توی شوه چې کم از کم تللی وي او هغه خلکو سره دغه کړی چې د سره دا ټایم شته چې لاهور ته ځي او د هغه ځای امپیګانو سره اظهار یکجهتي کوي. خو باجوړ کې چې واقعات وشي د هغې لپاره ټایم نشته. سوات کې دا کم واقعات چې وشو زما خیال په هغې باندې نو زمونږ ټولو د پښتنو سترګې چې دي هغه ښکته دي. د دوی د عیاشانو لپاره د دوی د حکومتي شاخرچیانو لپاره خو پیسې شته خو چې هغه غریبانان هلته کې ګیرو او 3-4 ګنټې مسلسل دا چغېوالی چې مونږ بچ کې د هغوی لپاره نه هلیکاپټر و نه بل کوم محکمه وه او نه څه سرکاري اداره راپاڅېده و د هغوی مدد یې کو. کارکردګۍ خو دا حل دی چې 14 کاله مسلسل تیرول نه پس ته زما د صوبې قرضه 200 اربو ته ورسېده چې کوم د 2014 نه مخکې د 95 ارب نه زیاته نه وه. خو چې وګورو نو عوامو ته څه فایده ونه رسېده. د عوامو څه مسایل حل نه شو. نن که د دوی توجه وي نو په کار دی چې په دې بجلۍ باندې ایکشن اخیستې وي د ګیس په صورتحال باندې ایکشن اخیستې وي خو هغه توجه نشته چې په کار وي چې کوم طریقې سره دوی دې عوامو که دې ته دا احساس ورسره وي چېرې دوی مونږ اسمبلو ته لېږلي وو دې لپاره چې خپل نمایندګي د دوی مونږ وکړو. نن که وګورو نو د احتجاجونو لپاره خو سره ټایم شته چې د خپل د پارټۍ لپاره احتجاج کوي خو چېرته دی ونه وی چېرې زمونږ صوبې ته حق نه میلاویږي زمونږ کم دا قبایلي اضلاع چې دي دوی سره چې کمې وعدې شوي وي هغه وعدې سر ته نه رسولې کېږي
زمونږ دا غریبانان چې دي دوی سره روزګار نشته ګراني رسته رزه سیوا کېږي لګیا ده پکار چې د دوی د حق لپاره یې تپوس کړی وي نو هغې لپاره خو ټایم نشته خو د پی ټي آی د احتجاج لپاره ورسره ټایم بلکل شته او په هغې کې هم که وګورئ په سوات کې خلک ډوبېږي د ریسکیو کم مشینري چې ده هغه ولې نه رسي ځکه چې هغه اسلام آباد کې په احتجاج کې استعمال شوی و او همغه شانتې هلته کې پرته ده او هغوی هلته ودرولې ده دا زموږ صوبې ته نقصان رسي لګی دی او که نه مونږ ټیک ده سیاسي اختلافات په خپل ځای هر چا ته په خپله پارټي ښه ښکاري خو دا سوال جوړیږي چې موږ دوی نه دا وکړو چې تاسو موږ ته څه کارکردګي خو مو ښایي د 14 کاله پس ته څه کارکردګي ده که د قومي وطن پارټۍ نه تپوس کوئ نو که مشر ته 2 ځله موقع میلاو شوې ده ډېره کم هغه هم پوره ټایم یې نه دی تېر کړی یو ځل 18 میاشتې او یو ځل 40 میاشتې که بیا د هغې نه پس ته که 5 کاله په وزارت داخله کې میلاو شوي دي نو د هغې مونږ کارکردګي خیلي شو په 400 کې که پاسپورټ دفتر جوړ دی نو دا د ستاسو مشر او زمونږ مشر چې دی د هغه د لاس کارنامه ده مختلف دلته کې که د نادره دفترې جوړې دي دا د هغوی کارنامه ده که دلته کې سوی ګیس خور شوي دي دلته کې مختلفو کلو ته بجلی رسېدلې ده دلته کې ټکنیکل کالجونه جوړ شوي دي نو دا د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو د خپل علاقې سره یو مینه ده او دا هم درته ووایم چې هغه وخت کې ګوره ډېر فنډونه هم نه وو هغه وخت کې د ټول د صوبې بجټ چې دی په 88 کې به تقریبا د ترقیاتي بجټ 4 اربه روپۍ و او بیا زما خیال په 93 94 کې چې دی 6 اربه روپو ته رسېدلی اوس چې دوی خبره کوي نو 1.5 اربو خبرې کوي او کارکردګي څه ده مونږ ته خو نه ښکاري دا ډېرې د تحریک انصاف د سوشل میډیا ټیم نه هم تپوس کوو چې دا دومره دغه کوئ چې یاره داسې وشو او داسې وشو نو لږ مونږ ته وخوښایئ چې کوم ځای کې ترقي شوې راشئ دلته دې شیرپو ته راشئ دې تنګي ته راشئ دې 400 ته راشئ دلته کې مونږ ته وښایئ چې کوم ځای کې دغه شوی دی بیا که مونږ وګورو دا بل ورځ دا کوم بارانونه چې وشو جیندې هم پکې راغلی دا که دا جیندي کې کار نه و شوی نو دې به نقصان کړی و که نه اوس د دې ضرورت دی چې هغې ته ټایم تیر شو چې دا کار شوی دی په کار دا ده چې دې کې چې کوم ځای کې مرمت ضرورت دی چې په ټایم باندې مرمت نه وشي خو د هغې دغه نشته د هغې لپاره پیسې نشته چې د سوشل میډیا لپاره ډایلاګونه ویل وي سوشل میډیا لپاره بیان جوړولی نو هغې لپاره خو وایي چې وفاق لم قرضه ورکولو لپاره ما سره پیسې شته ته وفاق له قرضې مه ورکوه ته خپل دې صوبې باندې توجه ورکړه د دې عوامو باندې توجه ورکړه دا پیسې د دې عوامو دي ته دغې له توجه ورکړه په دې هم سوچ وکړئ دا بیان چې کوم ورکو چې زه وفاق لم پیسې ورکولی شمه سبا چې دې ورته مخامخ کینی او دې ورته وایي چې زما صوبې کې ضرورت دی نو وفاق خو به ورته وایي چې بهی تا سره خو پیسې مخکې نه ډېرې دي تا ته څه ضرورت دی بیا به ورله ورکوي
په خپله په دې باندې سوچ وکړئ دې سره څومره زمونږ هغه مقدمه چې ده هغې ته څومره نقصان ورسو. عزتمندو دا هغه خبرې دي چې دا رسول غواړي. بیا خاص کر زه د ځوانانو نه تپوس کوم. نن هر کور ته چې لاړ شئ نو زمونږ ځوانان راپاسي وایي چې یاره ما بار ولېږئ او ما بار ولېږئ. بار ولې ولېږئ؟ ځکه چې دلته روزګار نشته. نو هغه 50 لکه یا د کروڑ هغه نوکرو چې کومه واده شوي هغه کوم ځای ته لاړه؟ دې باندې غور وکړئ. ځوانان دوی وایي چې یاره ځوانانو موږ له ووټ راکړی دی او ځوانانو هغوی له څه کړل. ما ته د ځوانانو لپاره خو څه کارکردګي وښیه که نه. هغه بعضې خلکو ته چې روزګار میلو شوي دی نو هغوی نه واپس روزګار اخلي. بله ورځ مې واورېدل چې چارسدې یونیورسټۍ کې 2012-2013 کې چې کوم کسان نوکران شوي اصل تقریبا 192 کسان چې دي هغه په یو دغه باندې وویستل. 2012 کې چې شوي بلې پارټۍ والا به کړي زمونږ د پارټۍ و پکې څوک ویم نه. خو به یو کس ته روزګار میلو شوی دی. آیا تاسو ته دا حکومت دې لپاره میلو شوی دی چې تاسو د خلکو نه روزګار واخلئ او که نه تاسو ته حکومت دې لپاره میلو شوی چې تاسو خلکو له سهولت جوړ کړئ، خلکو له د روزګار مواقع پیدا کړئ، دا صوبه د ترقۍ په لار روان کړئ. د کوهستان کې چې دا کم سکینډل ووتلی دی دا د چا په دور کې ووتلی دی؟ د دوی په دور کې ووتلی دی. اربونه روپۍ دا څه چې دا د جومات کم سولرایزیشن چې دي په هغې کې اربونه روپۍ چې کومې دوی کرپشن وکړو. په هغه بلین ټري سونامي BRT کم به یادو چې یای کې اربونو نه زیات دغه کېږي لګیا دي. او بیا دا اوس چې کم طریقې سره دا پوسټینګ ټرانسفر چې کم طریقې سره کېږي په دفترو کې تاسو ټول ستاسو روزانه رابطه وي ووایه یو کار بغیر د پیسو کېږي. مختلف نرخونه مقرر شوي دي. پوسټینګ هم چې درته میلاویږي د 6 میاشتو ریټ دی. اپوینټمنټ چې درته میلاویږي د هغې بل ریټ دی. بله ورځ یو کس راغلی و د انډسټریز ډپارټمنټ کې کار و. ما ته وایي چې جي هغه NOC زیات نه زیات 3000 یا 4000 د هغې فیس دی. هغه کس رانه 15 لکه روپۍ غوښتلې. ما هغه وزیر صاحب یې پېژندلو هغه ته مې کال وکړو. اول خو یې کال نه اټینډ کو. بیا مې په واټس اپ باندې ورته میسج پرېښودلو. د هغه دفتر نه یو کس را سره رابطه وکړه چې څه مسله ده. ما ورته چې داسې د دې دغه فیس چې دی 3000 روپۍ دی او رانه 15 لکه روپۍ غواړي لګیا دي د دې څه حل وباسئ. وایي ښه بس ټیک ته مسله به حل شي. هغه اسسټنټ ډایرکټر راته کال وکړو چېرې تا خو خبره بره ورسوله اوس به 7 لکه روپۍ راکړې اوس په 15 لکو م کار نه کېږي. نو چې دا حل بیا به مونږ څه کوو؟ عزتمندو راپاسو به او دا خلک په دې خبرې باندې پوهیو څنګه چې مخکې ستاسو اتفاق و اتحاد و دغه شانتې اتفاق اتحاد به جوړوو په جرګه به خلکو پسې ګرځو به ستاسو ټولو ښه تعلق شته خم وسرسي خپلوۍ م شته هغه ټولو خلکو ته به کینو. دا به ورته وایو چې دا صرف د شیرپو خبره نه ده دا د دې علاقې د ترقۍ خبره ده دا د دې پښتون قام د ترقۍ خبره ده دا زمونږ د دې صوبې د آبادۍ خبره ده دا زمونږ د ځوانانو له د روزګار ورکولو خبره ده. دغې حوالې سره به راپاسو به او خپل یو کردار به ادا کوو به انشاءالله. زما دا تمه ده
چې تاسو به خپل کردار ادا کوئ، دا نوې تنظیم به هم خپل کردار ادا کوي به، مونږ هم د سره پوره مرسته کوو به، او انشاءالله هغه وخت لرې نه دی چې حالات به ښه کېږي به. حالات به بیا ستاسو طرف ته به خلکو سترګې وي، تاسو ته به ګوري به، او خلک به تاسو ته سفارشونه کوي چې یاره مونږ له دا مسلې حل کړئ. ډېره مهرباني، ډېره مننه. السلام علیکم.